بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ تاسو ته نن د صلات تسبیح د هغې طریقه او د صلات تسبیح د مونځ فضیلت تاسو ته بیانوو. صلات تسبیح د یو خاص طریقه ده چې نبي علیه الصلاة والسلام خپل تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته په طور د دې په اهتمام سره یې ښودلې وه او هغې ته یې فرمایلي چې ای عباس دا صلات تسبیح دا مونځ یا روزانه کوه. که روزانه د دې طاقت دی نه په جمعه کې یو ورځ کوه، لکه په جمعه کې د هغې طاقت دی نه نو په میاشت کې کوه، او که میاشت کې هم نشي کولی نو په کال کې یو پیره کوه. دا نبي علیه الصلاة والسلام یو تحفه خپل تره حضرت عباس رضی الله ته ورکړې وه، او د دې سره نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د عالج مقام د دې په وجه باندې به د عالج مقام دا یو شګوون ځای دی، یعنې بلکل د ریت ځای دی. نو وایي د هغې کې چې څومره شګه ده د هغې په مقدار باندې چې ستا څومره ګناهونه وي الله به دا ټول ګناهونه د دې مانځه په وجه باندې الله وبخي، یعنې هغې ستا ته به الله مغفرت نصیب کړي. او بل یې وفرمایل چې د دې وجې نه څومره د انسان ګناهونه وي نو که دا صلات تسبیح منځو کې نو دا د مغفرت د الله نه د مغفرت امید کېدی شي چې الله د دې مانځه په وجه باندې زموږ ستاسو ټول ګناهونه الله معاف کړي. د دې وجې نه عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه به د ډېر اهتمام کو، او بیا خصوصا د اقامت د ماسپښین چې کله ماسپښین مونځ به د هغې د اقامت او یعنی د اذان او د اقامت په منځ کې به یې صلات تسبیح مونځ او یې فرمایو. او ابو مسعود حضري رحمت الله علیه فرمایي چې څوک هم د غم مصیبت نه د نجات غواړي نو هغه چې دی د صلات تسبیح د مونځ نه بل څیز کې ما زیات یعنې په هغې کې اثر کوونکی څیز هغه بل نه دی موندلی. مطلب دا شو چې یاره صلات تسبیح د انسان د غمونو او د پریشانۍ د مصیبتونو حل هغه صلات تسبیح مونځ دی. دغه شان یې فرمایي چې یاره عبدالعزیز ابن داود رحمت الله علیه فرمایي چې یاره انسان که غواړي چې جنت ته لاړی نو دی دې هم صلات تسبیح مونځ کوي. اوس د صلات تسبیح طریقه دا ده، اسان یې دوه طریقې دي خو اسانه طریقه مونږ تاسو ته بیانوو. اسانه طریقه دا ده چې یاره کله ته صلات تسبیح نیت وکړي د 4 رکعاتو چې د صلات تسبیح مونځ ادا کومه په مکروه ټیم نه علاوه په هر ټیم کې دا کولی شي. نو چې کله نیت وکړي الله اکبر وکړي سبحانک اللهم چې ووایي غیرک نه وروستو په 15 پیرې دا ووایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، دا به 15 پیرې ووایي. دې سره لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم که څوک ویلی شي نو ښه خبره ده، نور که څوک نه وایي نو بیا هم صحیح کېږي. د هغې نه وروستو الحمد ووایي، بیا سورت ووایي، سورت نه پس رکوع نه مخکې په دغه وخت کې هم 10 پیرې به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دغه به ووایي. د هغې نه وروستو کله چې رکوع ته لاړ شي نو په رکوع کې کله سبحان ربي العظیم 3 پیرې ووایي، نو سبحان ربي العظیم چې 3 پیرې ووایي د هغې نه وروستو بیا به دغه 10 پیرې بیا به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. کله چې واپس راشي یعنې قومي ته ودرېږي نو ربنا ولک الحمد پسې به بیا 10 پیرې ووایي. بیا چې کله لاړ شي اولنۍ سجدې ته نو 3 پیرې سبحان ربي الاعلی بیا 10 پیرې، بیا واپس جلسې باندې کېني نو چې جلسه کېني په دغه وخت کې به هم 10 پیرې ووایي. دویمې سجدې ته لاړ شي نو بیا به هم 10 پیرې ووایي. و چې دویم رکعت ته پاسي نو په دې کله چې پاسي نو په دغه وخت کې بیا په دې طریقه کې دا کوم مونږ چې طریقه بیانوو د اسانه طریقه نو په دې کې بیا دغه نشته نو ډایرکټ به پاسي د بره چې دی کله هلته سبحانک اللهم نشته هلته الحمدلله د الحمد نه مخکې بیا به 15 پیرې ووایي، بیا دغه شان الحمد بیا صورت او د هغې نه وروستو بیا 10 پیرې، نو په هر رکعت کې به 75 دغه تعداد پوره کړي او دا ټول تعداد د دې 4 رکعتونو مجموعي تعداد هغه 300 تعداد د دې نه جوړېږي. د دې وجې نه د دې شمار چې دی هغه هم انسان لکه خپل لاس داسې کېني نو په دغې لاس باندې په ګوته باندې زور سره د هغې تعداد که انسان شمار نشي کولی نو دغه په ګوته باندې لږ زور راولي معمولي غونډه کې نو دغې سره شمار هغه جایز کېدی شي.
او بله خبر دا اوس که ستانه چېرته په دې کې ستانه هېر شي یاره چې ما څومره تعداد ویلی دی او ستانه هېر شي چې زما دومره تعداد پاتې شوی دی یا هېر شي په یو ځای کې ستانه هېر شي ته به مثلا ستانه په رکوع کې ستانه هېر شو ته سجدې ته لاړې نو د ټولو او د هر رکعت پاتې شوي تسبیحات چې دي هغه په سجده کې هغه پوره کوي نو دا مونځ چې موږ داسې کوو کوشش کوو چې یاره خامخا یې کوو په خصوصا په دې ورځو کې خامخا کوو انشاءالله دا به زموږ د غمونو او د مصیبتونو تکالیفو د هغې نه د نجات ذریعه او الله جل جلاله به دا مونځ زموږ دپاره د جنت د تلو ذریعه الله یې د عمل په توفیق راکړي السلام علیکم